انصار رضی الله تعالی عنہ مبارک دا یو صحابیه ده د دې سلور بچي سلور زامنې دي صحابه کرام جهاد ته روانېږي دې مبارکي دا سلور واړه زامن ځان ته مخامخ کړل ویل اے زما بچو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین خدمت ته د جهاد مقرره تاسو بلار شئ د جهاد میدان ته خو که تاسو زمانہ په حلاله طریقه پیدا شوي تاسو له ما د خپلې سینې پي په صحیح طریقه درکړي او د هغې حق تاسو ادا کوونکي نو تاسو خو جهاد ته ځئ خو یو به ما سره د ژوند په حالت کې نه ملاوي تاسو ټول به ما سره د شهادت په موقع باندې ملاوي او د شهادت په مرتبه کې به ما سره ملاقات کوم ژوندي به نه راځي دا زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د بیبیانو حالت حلال کې دا زنانه څومره بې حوصلې دا ډېرې بې حوصلې خو څنګه چې د نبي علیه السلام مبارک جرأت او بهادري وه څنګه چې د نبي علیه السلام مبارک د اهل بیتو جرأت او بهادري وه څنګه چې د صحابه کرامو جرأت او بهادري وه دا شان زما د صحابه کرامو د پاکو بیبیانو بهادري ډېره زیاته وه جهاد له لاړ په جهاد کې سرور والا زامن د حنصار رضی الله تعالی عنہ مبارک شهیدان شو صحابه کرام واپس د جهاد راغلي دی بیبي سره ملاوېدل چې د دې تعزیت وکړو دې له حوصله ورکړو دې چې کله صحابه کرام ولیدل چې دا صحابه کرام په زمانه تسلی لپاره راغلي ویلې صحابه کرامو ما ته متوجه شئ ما ته مخامخ شئ او بیا یې وفرمایل ویل الحمد لله الذي اکرمني بشهادتهم چې کله خبره شوه چې زما څلور واړه بچي شهیدان شوي او څلور جنازې کور ته راغلي قیمتي جملې وفرمایل والحمد لله الذي اکرمني بشهادتهم سنا صفت ثابت دي هغه ذات لرا چې زه د څلورو شهیدانو مور جوړ کړم دا هغه وینو برکت